اسلام ته ګورئ او تاریخ یې ګورئ چې تعداد د مسلمانانو به همیش دپاره لږ پاتې شوی او مخالف جامن به همیش دپاره په تعداد کې ډېري فتح الله تبارک تعالی مسلمان ته ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مشوره خوښه کړه، په خندق باندې کار شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تقسیم کړل، لس کسانو ګروپ یو ځای تواله کو چې تاسو به دا ځای کوئ. دا خندق اوږد څومره و؟ دا 15 کیلومتر اوږد و. لکه دې ځای نه چې تقریبا راواخلئ کبله پورې برابرېږي 15 کیلومتره، دومره خو دا اوږد و. دی جوور څومره و؟ تقریبا 8 فوټه دی جوور و چې څوک ورته ښکته راولېږي چې بیا ترې ختلی نه شي. او پلن څومره و چې دا اسخه په تیزه منډه وله ورکړي د لرې ځای نه، او د سور قسم وزرې یوې غاړې نه دي بلې غاړې ته ټوپ نشي رسېدی، دومره پلن و. دا په 3000 کسانو باندې په 20 ورځو کې پوره شوی دی. هسې اندازې لګوه چې د دې ځای نه واخله تر کابله پورې دومره فاصله باندې خندق کنستل، 8 فوټه جوور، دومره فلن، دومره اوږد، په 3000 کسانو په 20 ورځو کې. دا څومره مشکل کاري هسې وکړی شي، ډېر مشکل دی. خو ایماني جذبه وه او ټول مسلمانان چې کوم دی په دې کې لګیا و. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک پکې په خپله حصه واخیسته او مبارک وفرمیل چې کله چاته ګټه راتلله یا سخت ځای راته ما ته به وایي، ځکه او پیغمبري شان او معجزه یې لرله که نه. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي چې مونږ کار کوو، ما ته یو ځای کې ګټه راغله، ډېره سخته ګټه وه، ډېر کوشش مې پرې وکړو خو ما ته نه شوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مې سیکۍ ما ته ګوري، مبارک راغی زما خواله او وخت مطابق چې کوم څه اسباب و د کنستلو ما ته یې دا ماله راکړه. چې یې واخېستو مبارک چې ورله راپرېښوده، داسې یو برېښنا ترېنه لاړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام اواز بره کړو الله اکبر. چې دویم پېرې بیا راپرېښودله، بیا ته یو برېښنا لاړه، مبارک بیا وی الله اکبر. په درېیم کرتې بیا راتړي، بیا برېښنا ترېنه ځي، مبارک اواز پورته کوي الله اکبر. صحابي مبارک تپوس کوي یا رسول الله دې ګټې نه ده برېښنا تلله او ستاسو تکبیر اواز بره کول، دا څه ماجرا لري؟ ګټه په ځای باندې ختم شوه، چوري شوه. مبارک ته وایي د اولنۍ ګټې سره چې دا روشنایي لاړله د یمن ښار ته دا ورسېدله، دا د یمن ښار به الله تبارک تعالی ماله په فتح باندې راکوي. دویمې روشنایي چې کوم دی دا د شام ماڼو او قصورو ته ورسېدله، دا به انشاءالله ماله په فتح راکوي. درېیمه روشنایي چې کوم دی د مغرب په طرف باندې لاړه، دا د مغرب د طرف هم چې کوم دی ماله به الله په فتح راکوي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې بیا وروستو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه او د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنهم د دې په دور خلافت کې دا ټول ملکونه چې نبی اسلام یاد کړي دا ټول فتح شوي دي. دا خو غزوات ته نبی صلی الله علیه وسلم روان دي کنه، ویش غزوات ویش جنگونه نبی صلی الله علیه وسلم دې ته په خپل حاضری کړي دا، په خپل میدان ته تللی دی. او ودر جنگونه دا د نبی اسلام په وخت کې شوي زمانه کې خو صحابه یې لېږلي په خپل نه دی تللی. نو ودرش او ویش دا تقریبا 4 شپېته راځي. دا 4 شپېته جنگونه دا د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې شوي دي، او دا به دقه 10 کاله مدینه منوره کې چې کم دا ژوند په دې کې شوي دي. د 10 کلنۍ وخت کې 4 جنگونه. بیا د صحابه کرامو په دور کې چې کم فتوحات کېدل د شام، د فارس، د کسرا، د حبشي چې پسې راواخله، بیا وروسته ټول شوي دي. زما استاد ته چې رسېدله دا فتحه، دا بیا وروسته د صحابه کرام په دور کې شوې ده، تر کابل افغانستان پورې چې راغلی ده. دا اوږد تفصیل او اوږد تاریخ دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې غزا کې ډېر زیات معجزات د نبی اسلام ښکاره شوي. یوه معجزه دا ښکاره شوله، د ګټ نه د رڼا پورته کېدل، مبارک پیشنګویي ورکول او ګټه ماتېدل سخت نه سخت. دویمه معجزه علما بیانوي خو هغه ډېر تفصیل سره ده، ابه چېرته بیا بیان کړمه چې صحابه کرامو ته ډېره لوږه رسېدلې وه. بیا یو صحابي جابر رضی الله عنه نبی اسلام مبارک صحابو ته روټۍ کړې وه،
او دا 3000 کسان یو ورکوټي چیلای او لک شانته د وربشو وړو 3000 کسانو ته رسیدلی او د واقعا ان شاء الله به ته بیان. یو صحابي فرمایي ز خپل مور راوخ ترم دا بل معجزه اوس بیانوم. به ما ته لګي کجوري راکړي چې د غزا کې د پلار دی او ماما دې دغه توي سوګي شي وي. اما کجوري راوغستل جرالم میدان ته ورسېد مبارک ولیدل. اما دې چې سکه اما چې دالګي کجوري میرا وړي دي مور میرا لګلم چې د پلار او ماما لوي سره مبارک ماته چرا وړه کجوري. چې مو ته په دلاس کې ورواچو نبی له صلوات والسلام ته په دلاس کې د یو ګټ کې خو دې شو کوم ډیر لګو. مبارک ماته ویل چې ټول غزا والا کسان چې څومره دلته موجود دي د ټول ته اعلان وکړه چې راشي دا کجوري وکړي. زه حیران شوم چې دا بدلې کجوري ته وګورم 3000 کسانو ته وګورم دا به څنګه رسي. دسترخوان خور شو. مبارک چې کوم دی وسه خپل د برکت لاس کې خو دو دعا د برکت یو غوښتله ابه په دې باندې پاسه کپڑا واچوي. پای کپڑا واچولا صحابه کرام ټلې ډلې راځي او ترې نه چې کوم دی خوراک کوي دغه کجور نه ټول ته مړیږي. راوي فرمایي چې ما ته وکتل ها کجوري د ډېر ښکارا شو خو کمر د ښکارانو شو خړې شو. داسې معجزې الله تبارک تعالی ورکړي مبارک ته. دا خندق دا د شمال په طرف باندې کنستل شوی د مدینه منورې ځکه درې طرف ته د مدینه منورې نه غرونه نو په غرونو کې جنگ نه کیږي کا مخامخ جنگ او بیا لاندې چې کم د نور سایډونو دریو باندې باغونو د کجورو په دغه کوم جنگ نه کېده. یو طرف چې شمال طرف د مدینه منورې کوم راته دغه شمال په طرف باندې لږ ځای خالیو په دغه طرف باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خندق وکناستو او دې مدینه طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته لیکیناستل جبل سلع کڅوک مدینه منورې ته تل جبل سلع چې ورته لیکيږي. دې ته نبی صلی الله علیه وسلم د رشاو ګرځول د خپل فوجیانو مخامخ چې کم د کافرانو په طرف باندې کېناستل. نبی صلی الله علیه وسلم خپل دی په شکل اختیار کړ. 3 ورځې وشولې چې دا خندق بالکل سر ته ورسېد. کافران چې په درېم ورځ را ورسېدل لزر لخر د مدینه منوره لکه څوک چې چا په کلی حمله کوي په کور باندې تاسو په غرور او تکبر باندې را روان دي. شراله دا خندق وکړه حیران پاتې شو. دا زلزم فکر نه وشه مسلمانان بخپل دفاع په 3000 کسانو باندې کوي د لزر لخر سره دا شکل به اختیاري. حیران پاتې شو. چاوي سوچ او فکر شروع کو چې اوس خو دې سره جنگ کیږي. اوس خو چې دې میدان ته وراوړي دیو خو راوړي نه دې سایت ځکه خندق نه طرف ته ناست کوم په ورزو حمله خو زمونږ د طرفه ده دفاع خو باغه کوي او اقدام مونږ کوو. دې خندق نه څنګه وړي ډېر څه کوشش وکړو. تقریبا درې میاشتې پورې دیو ناسو ځان سره دومره سازو سامان راوړل. یو میاشت تقریبا صحابه کرام دې طرف ته ناشتي کافران هغه طرف ته ناشتي خو غشي صرف مشترک کیږي د لرینا منس کې یو بل سره چې کوم نه کاروي د توري هغه ته موقع نه ورسیږي. تقریبا شپږ صحابه کرام په دې کې شهیدان شيو او د کافرانو د اتونه چې کوم ده سیوا مرداران پکې شيو. بیا په دې کې یو پهلوان عامر ابن عبد ود نامه یو ډېر مشهور پهلوان او په دې خپل زور او پهلواني ته ډېر نازو. کله چې بازنانو خپل بچیو د کاو نه به ود کېدل کوم چې نن وایي لکه بچیو د شه لیور راځي سی وایو کنه یا پلانې راځي نو دې زنانو بد دې عبد ود نوم یاد او خپل بچو ته چې پلانې راځي دومره روح عبداب او دومره يروا دومره یاره د سره د خلکو پزړونو کې اچولې و. دی ورځي غزمه لګوله بس تاسو کتره کتلې بده خندق کې تنگ ځای کته چې په دې تنگ ځای باندې د خپل اسور واچو مو پوری ورسېګا. 15 کسان پهلوان د ځان سره برابر یو تنگ ولنه کې ځای پکې وکړو چې اسونه له تیز منډه ورکړو ټوپې کړو پوری ووړېدل. مسلمانانو میدان ته وړل. اوس دا 15 کسان دي تقریبا اخو تقدری زره لخر دی. دا 15 وړای د چرګونو په شان لول شو کني شو لولای. په قدر د مسلمان په تاریخ کې